बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ग्राम कतुनको नासिर ज़ादा मौदे वक्त मौजूद हम द बराबिर उशेरे दर जबर इलाका के दे वक्त जमा सरा मौजूद दे यो नुमावड़े शायर कम चे द पेशे पे लिहाज सरा यो मुअल्लिम हम दे और पे पुख्तो की शरिंगल यूनिवर्सिटी ना पोजीशन अगिस्ते दे दागा न वमुंगा दागा कलाम औरू दागा न वमुंगा दागा शायरी औरू जम सरा सही कतुन की रिगूर अवल वर्ता टोल नमख के खपल तारुफ कोई زما نامه چې ده نو سید عارف دی او د جبر اوسېدونکی یم د پیشې په لحاظ سره معلم یم او دغه زما پېژندګلو ده خیر څه تعلیمي قابلیت ما ام چې دی نو پښتو کړله شرینګل یونیورسټۍ کې سیکنډ راغلی یم جي او دغه مې یو منفرد اعزاز دی خدای له شاعرۍ ته څنګه راغلی دا لکه اکثر خلک چې شاعرۍ ته راځي هغه یا څه داسې سختې پې تېرې شي یا عشق یا دغسې انتې تاسو څنګه راغلی بس ځینې عوامل داسې که نه چې انسان دې ته مجبوره کړي او هغه خپل احساسات فیلنګ چې دی نو هغه د شعر په ژبه چې دی نو خپل پیغام خلکو ته رسول غواړي په کوم ټاپک باندې په کوم موضوع باندې هم زیاته شاعري کړله ما خو اصل کې نظم ډېر ویلی دی او مرثیه نظمونه مې هم ډېر زیات ویل دي که تاسو خیال کړی یو مخکې نظم و دغه د سراج مفتی صاحب په باره کې هغه به تاسو اورېدلی او داسې نور هم چې دی مرثیه نظمونه مې ډېر زیات ویل دي او دغه شان غزل کې خو مې کم دغه کړلی خو چونکې نن حالات داسې دي چې ملګري زما عمر هم د دې خبرو نه دی چې زه په دې دور کې چې مطلب د ځوانۍ هغه پیلنګ دی رامخې ته کړم خو دا ملګري وایي چې یاره ته خامخا غزل راته ووایه نو کتونکي هم په انتظار باندې دي نو ټیک شو جي ټیک دا یو غزل دی ما ځوانۍ کې لیکلی و نو اوس تاسو واورئ د خیره سه وی نن جانانه ستا د رنجو خال لیونی کړی یم نن جانانه ستا د رنجو خال لیونی کړی یم سرو سرو اننګو سپین د جمال لیونی کړی یم او زلفې چې شانه کړي شي مسکی او بیرته وګورې زلفې چې شانه کړي شي مسکی او بیرته وګورې او زی لکه د زرکې دغې چال لیونی کړی یم او ته چې د ادا په بام په کم ګوټ کې ولاړه وي ته چې د ادا په بام په کم ګوټ کې ولاړه وي خدای ګو نن د هغه کور دیوال لیونی کړی یم او ستا په اوربل پروت دی د شمال بادونه لګي پرې ستا په اوربل پروت دی د شمال بادونه لګي پرې ای د لیلا خورې ستا سورشال لیونی کړی یم او زه جانانه ستا په تصور کې سرګردانه یم زه جانانه ستا په تصور کې سرګردانه یم حق حیران ولاړ د فکر ټال لیونی کړی یم او زه جانانه ستا په تصور کې سرګردانه یم حق حیران ولاړ د فکر ټال لیونی کړی یم او ما خو ویل چې را به شي خو ته جوړې خفه شولې ما خو ویل چې را به شي خو ته جوړې خفه شولې دې یوې تمنا دې د وصال لیونی کړی یم او راشه زما خواله نور بس صبر مې تمام شولو او راشه زما خواله نور بس صبر مې تمام شولو او ښکل چې دې رخسار کړم دغه خیال لیونی کړی یم او دلتې نه به زما ګزاره مې ډېره ګرانه ده دلتې نه به زما ګزاره مې ډېره ګرانه ده ځکه چې بې رحمه کلیوال لیونی کړی یم دلتې نه به زما ګزاره مې ډېره ګرانه ده او ځکه چې بې رحمه کلیوال لیونی کړی یم او راشه که پوښتې نو د زړګي پوښتنه یې وکړه نن راشه که پوښتې نو د زړګي پوښتنه یې وکړه نن وایي سید عارف چې و شیروال لیونی کړی یم